أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. دریم جمعه دا چې ما تاسو ته په دې یو مضمون خبره شروع کړې ده چې رب العالمین حضور پاک تام فرمایو دا غو په واسطه مونږ ته وایي چې د خلکو ته نصیحت وکړه. نصیحت مسلمان له فائدہ ورکړي. ذکر نصیحت سے اخیرت وریات کا تذکیر دا اخیرت جنت وریات کا چردی شوق پیداش دوزخ وریات کا چردی پزڑ کے گبراہٹ او یر پیداش قبر عذاب وریات کا او جرستو پہ انسان سر روان دی حقیقتاً انسان دا غین اخلاص ندے دا وریات کا گوارے اسے نچے اپختانوی اوبد سر نووڑی بیا سڑی سم نشکولے اسے نچے بیا پد وخ ووڑی او دے گوتے مروڑی او لاسون مگی او بیا دل پلاس نورزی مخکنے پویکا نماغی کی درتا دا زنکدن او دا قبر دا عذاب او دا قبر دا پاسیدو خبر کڑیوا او دا قیامت در روز بیان بمسنا ستیر جمعہ در تا کڑے ہو چا اللہ با حساب کتا نشورو کئی آخرہ کے برب العالمین تا حضور پاک مبارک دا دنیا دا یوی افتی برابر سجدو لگئی دا کاغل تا کہ خروز وفتی نشتا نو رب العالمین باورتبیا او فرمائی چی سوال کا وصل تو چی تسغوار چی دا تمیلوشی او سفارشو کا اشفع تو شفع استا شفارس بقبول شی. نو رسول اللہ مبارک بڑھنبے دا مسلم شریف حدیث تے دا حساب کتاب سفارشو کی او دا غین پس ببیاد اخپل امت سفارش کئی. زمارونو خلق کی لنبے دا قبرون را پاسی نو سخت تکلیف کے بھائی او خلق با پا دی خپل و خلو کے ڈوب پراتی اور ارمی تکلیف کے با خلق مبتلی بیماری خوشتانا چے سڑی بیمار شی مرگ خوشتانا چے سڑی مل شی و دا غم اخلاص شی ہر سڑی با پلوی غم کے مبتلی اور اور دا خورنا خور دا رورنا پلار دا زوینا زوی دا پلارنا خد دا خاوننا و خاون دا خدنا بالکل با تختی با ہر سڑی سر بد خپل زان غمی ادھ خد سر بد خپل زان غمی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی کہ حضور پاک کو فرمائل کہ خلق قبرون نپاسی بربن بائی بیا بولا رستو اللہ لباس و جامع ورکی. نو عائشہ صدیقہ فرمائی کہ ماوی دا اللہ رسول دا خلق بیو بلتا نگوری چه بربندی نو سڑی خزو تاو خز سڑو تاو سڑیو بلتا بنگوری وی عائشی دیر سخت روزدہ پا دمر سختے کی بخلق پراتی چه دیو بل عورت تب سکتی نشی تاسو دین اخپل اندازو لگوے چه دمر سختی وی چه دیو بل عورت تا سکتی نشی پا ٹینشن کے مبتلی نو سخت روزدہ نوی دا اللہ رسول زبا دے کم زے گورو پدا غروز نو حضور پاک کو فرمائل دریو زینو کی ما گورا دے کے زن خطا کے گم یو دادی چکم وقت کے زمان مصر حساب کتاب کے گی او تلو لگی گی نو مالتا گورا یو دا حوض کوثر پا غاڑا میں گورا یو دا چے امت کم وقت کے پا پول تیری گی پول سورات کے تاسو آئے علتا میں گورا دی دریو زینو نبزنتی خطا کے گم دے کے ماں لٹھوا نو حساب کتاب زمارونو چی کی گی دا دنیا حساب نہ دے گوارے تلا بلگی دلی ڈیرا غٹا تلا
او د دې تلې نگرانی به په خپل رب العالمین کوي او چې کوم انسان وزن کوي طول کوي اب حضرت جبريل علیہ السلام دغه حدیث ډیر دي خو تاسو ته غنوې مفهوم ده ته او تل سمره ده نو حضرت داود علیہ السلام الله نه تاسو کو یا الله دا تل را توخایا نو چې وته خولنو بهوش پرې وته نو چې هوش کې راغی نو جړلې وی الله دا خودم را غټه ده کدا او اسمانونه او زمکه په یو چابړي کې واچې په یو پټي زې کې ګورې ځایږي نو الله دا به زمون په عمل او په نیکو سنگړ کېږي نو الله او فرمایل اے داوودا چې زه او غواړم نو په یو کجورې هم ډکولې شم کم عبادت کې چې اخلاص ډېری رونو او وزنداري کم عبادت کې چې اخلاص ډېری د عبادت ډېروالی مقصود نه دی د عبادت حسن او اخلاص مقصود دی ګوره زمون خلق منس کوي خو برباد شومون زه اکثر د خلکو ته وګورم نو ما داسې خپه شمه ځکه چې څنګه سجدې نه پاسې نو پړس دوی مې سجدې لځي او چې د رکوع نه پاسې نو شانه نه غي په منډه سجدې لځي مونږ غرق او تباش دا مونږ نه شو د حضور پاک دا ګورزان پوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې یو صحابي دغه سي منځو کو وی قم پاس فصل فانك تم تصلي منځ دیو کا منځ نه دی کړي ونش هغه دوباره بیا هغه سي منځو کو بیا راغی پر رسول الله مبارک سلام واچو او ته بیا فرمای پاس منځ دیو کا منځ نه دی کړي منځ دیو نشو دریم ځل بیا راغی بیا منځو کو بیا راغی رسول الله مبارک باندې سلام واچو بیا وت فرمای فصل ارجع واپس شا صل منځو کا تا مون نه دکړي او ته وای دا الله رسول درې ځل مې کو مال خدینه خچل ناراضي نبی و تر مانځ چلو کله چې الله ته درېږي الله اکبر وایا نیتو کا نیت د زړه ضروری دی کدا خلی نیت نه پروا نشته چې لکه درادل چې د مازیګر سلور رکعات فرض دي او د الله د پاره کوم د امام پسې پدام کافی دي او که په خلی وې نوم خیر رسول الله مبارک د خلی نیت په مانځ کې نه دی ویلې د زړه نه به نیت کاو خدامن پښتانه خود د زړه نیت نشي برابرولې دی وجه زمو علما وته چې خیر د خلی نیت کوي د خلی نیت بدعت نه دی په بعض موقع پیغمبر مبارک د خلی الفاظم ویلي دي لبیک بحجتین نو د خلی نیت بدعت نه یو اصلي مون سره شتا بل ځای کې شتا خوشتا او دا تخبل توجه برابر خود د زړه نیت ضروری دی نو نیتو کا بیا لاسونه اوچت کا تر غوګونو پورې دا د ګوتا دواړه مټه ګوتې د پوسکو ته مخامخ شي او سلور ګوتې د غوګ د بری سي ته مخامخ شي او لاس چې کم اصل لاس او منګول د دې ګوته برابر شي په دې طریقه د حدیثو په میانس کې تطبیق راځي بیا پنامه لاسونه او تل چې صحیح صد نوم نه لاندې شي او س پنامه راشي لګا غوندې سا نو په نوم امراله د نوم نه لاندې امراله د سینې نه لاندې امراله په ټولو حدیثو عمل راغی داغینا پس بیا وایا بسم الله وایا سبحانك اللهم وایا او بیا داغینا پس اعوذ بالله وبسم الله وایا او داغینا پس سورۃ فاتحه وایا خشتخ کل طریقې سره وایا سورۃ فاتحه په کل طریقې سره وایا او سورۃ فاتحه نه پس بیا سورۃ وایا او د سورۃ نه پس بیا لاړ شو رکوع کا کل مدیدار رکوع کا منډه مو اته الله ته ولاړې دا سوچو چې ما الله ویني کزي نینما کل طریقه دا ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك کذا الله نینم ما خو ویني کنه رکوع خشتاو کا سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم او بیا د رکوع نه چې پاسه سمع الله لمن حمدا بیا ربنا لك الحمد حضور پاک په کې دینه زیات الفاظم وي
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه او کله داسم ویلی دی ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا في مباركا عليه ملء السماوات والارض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد دومره قدیم ویلی سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رشتیا وای موږ دا وایو موږ وایو سمع الله لمن حمد الله اکبر مولیانو ځان شرمولې دي بعضو مولا کا مستق کا تاسو بهم ټیک کا مولا مو سمع الله لمن حمد الله اکبر هلکه بختلک صبر وکړي مقتدی خدا پس ربنا لك الحمد وای کنه سباو کې چې زر منځو کې ستانه سره تاسو کوم سونا ټیم بزر منځو کې وای کنه 2 منټه بزیات شنو خدای له 2 منټه نشي ورکولې ته خدای نه شرمېږي کہ خلی منس کے 2 منٹا پہ زیاد ہو لگی 3 منٹا پہ زیاد ہو لگی نو یو دوست سر چی خبر کے پا موبیل خوشل منٹا لگے پزول چی یو بل سر گپ شپ لگو سونا ٹیم ضائع کو نو تدا خپل منظم نشی سمولے تا اللہ نا نشرمے گے چی اللہ تا ولالی دستا منزی ڈزوڑو او بیا چې سجدی لاړ شي زر سر اوچت کی لک په قلار سجده کې وخت تیر کا ظالما او سجدی نه چې پاس املا نه غي زر دوی می سجدی لګي دې می سجدی زر بده کنه رسول الله مبارک په بعض وختونو کې دا می رب اغفر لي وجبرني واهدني بل ذاك وي وعافني الفاظ ویلي لږ مهرباني وکړه د دواړو سجدو منځ کې لږ کینې د مارونو غوړې چې د رکوع نه پاس یو منټ مودرېږي کافي شو تعالی نو ګوره سلور رکوعګانې په سلور منټه شي یو منټم ته کم ځای ودرې دی شي او د دواړو سجدو منځ کې چې د نیم منټم کې ناشته د رکوع نه بر دي ک نیم منټم تیر کنو خولې بشي منځ دی خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا الله وی چې ما تاسو له مرګ او جون پیدا کو جو مرګ نه پس به تپوس کیږي په جون کې د عمل چې څوک کول عمل کوي خشتا اکثر عملان چې څوک ډیر کوي 2 رکعات او کا خشتا او کا د شپې سلورو کا خشتا او کا 2 رکعات نفل او کا کول او کا نو کته شل رکعات نفل او کې ډز سفیدا څومره زر زر موږ لګیا یو خدای پورې ټوکې شروع کړې او موږ پورې ټوکې شروع کړې تاسو ته یو مثال درکو ستا یو دوست یو د دوی واده او واده شو ته مبارکه لري او تا ول سلور کیلو مټي واغشته قیمتي مټي دی ولا واغشته او هغه دی په یو پلاستیک ګوته کې واچول او شاپینګ بیگ کې دی واچول پلاستیک ګوته کې دی واچول او غل دی یوړه هغه خزل یو سکور والا له یو چې دا د ما دوست او دا مټي سلور کیلو راوړي دا سلور کیلو خو ګرانه قیمتي کوټي هغه خزه به سوي سونه ور پورې خان دي یره ډېر قمقل دوست دی سلور کیلو یې راوړه او شاپینګ بیگ کې چول دا خو په دې لاره ټوله ګډ عقیده لیدا هغه تور او سپینه او زیړ ټول یو بل سره ګډ غاډې راشي دي چې ګوته کې واچې روح پاتې کیږي نه چې بلا راځي شړقېږي او ټول ګډ غاډې ردي دا خو ستا ډېر خيار دوست دومره قمقل خرچ ته په دنیا کې نه دي سلور کیلو باندې بلا پیسې ورکړه دا خواته واچو دا بوتاوا کې واچو دا هم شومانم نه خوري غینه خو چوری جوړه شوی ده اخبار سره ګډ مکس شوی دي نه ملمت پلیټ کې خو دی شو انه مونږ ساتلی شو د دې دا څنګه دوست لري دا بے وقوف او خر سونا سپکه بور پسې خزا وای دی غریب سلور کیلو مټای دا لیکن استه جوړه نشي بل یو دوست راغی 1 کیلو را واغښتا او پچې کې واچول او دا هر یا دانه جدا جدا پرتر او پلاستیک کې پر پاسو لگاو او دا مټای والا په پاسه ګلونه مو لګای هغه یوړلا خزل اور کدا مې بل دوست وروړی دا اسوي دې ته خيار وای دا سونه خشتره کومګه چاله گیفت کې ورکاو نو په خوشاله شي او که چاته ملمت یک دو هر دانه جدا پرته ده د عزت طریقه را سونه خوند وکړه نو ګور هغه بل سلور کیلو اوړې وا او د 200 راوړه کیلو نو هغه باندې خوشاله نشو په دې خوشاله شو نو عبادت لګو کا لګ نفلی یادو فرض خو چې سدي هغه بکې عبادت لګو کا خو کله کا گیفت جوړ کا چاله ورکه الله له ورکه
نو چې الله لکم عبادت ورکې نو ست جوړ کا گفت کولے کا مزیدار کا الله له ورکا او کډیر عبادت و ګوته مټي وي نو الله به فرشته سوي رب العالمین فرمای چې دا عبادت او دا منځ ولا پدا سر د پاسه ورو غورځوي زمانه دی پکا نو زه ډیر افسوس کوم چې زمو مسلمانانو او دسو کی پاغي وخو لګي جمعه تلار شي پاغي وخو لګي منځ او کی وخو لګي لیکن منځ نشو ولی رکوع پس قومو نشوا د دوارو سجدو منځ کې چې سجده واغه سجده نشوا سجدې په صحیح طریقه نشو رکوع په صحیح نشوا او منظم دونه په منډه چې دونه زر درې وي چې پته مونږ لګي خپل عبادت کوي خشته مزیدار خپل عبادت چې رب العالمین ور باندې خوشاله شي نو چې صدقه ورکه نو خپل طریقې سره ورکه که صدقه ورکه او ته فکریا کې یا صدقه کې او ته خلکو ته خودنه کې نو دا صدقه د خدای په نزد قبلېږي د ریا سره لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى او یا چاله صدقه ورکړو بیا په احسانونه کې او یا چاله صدقه ورکړو سبا راشه کنه مانه دا کارو کا پرون مې د زکات نو درکړې سو ارسه دې ډوب کړل ریا باندې کې ولا يشرك بعبادة ربه احدا مراتنا رياده خطرناک شی دی نو چې په اخلاص چاله پټه صدقه ورکي دا یو لاس باندې ورکي دا بل مت خبر نه کی رسول الله مبارک فرمای او خالص د الله د پاره صدقه ورکي او کوشش کو چې صدقه دې په خزه کې ولګي مدرسه کې ولګي جمعات کې ولګي مولا لولر کی طالب لولګي مسکین لولګي کونډه لولګي یتیمانانو لولګي دا بهترین صدقه ده جاری صدقه وکا خو بهترین صدقه په وکا یو طالب غریب دی د کتاب ضرورت ته والا یو مولا دی درس کی د کتاب ضرورت ته ها معنا واهله چې کتاب دلوال بهترین صدقه د ټول عمر چې هغه کتاب ګورو درس کوي طالب دغه الله ثواب درکړي دل صدقه وکي مدرسه کې کوټه جوړه کا جمعات پکې جوړ کا دینه بهتر ټول عمر په دې کې د دین کار کیږي په ټول عمر په کې عبادت کیږي طالبان به سبق او عبادت وکيږي دا نه ختمې دو والا صدقه ده روجي دې پچاو خړې سپه دلته خړې تعالی خبر خلاص شو مونږ دغه زور ورکو لس دیګه په خوشل دیګه په خوسلويخ دیګه په خوسل دیګه په خو دا د موسی صدقه نه ده په قلار کې نه پتا داغه خړلې وې تا پاغه خړلې او ریا دیو که خلک کوئی ډېر لوی دی ګونه پاخه کړل او ډېر زبردست ډوډۍ ورکړه او خلکو ته مو څنګه و ډوډۍ ډېر خشتا وا ابل نه تاسو کې څنګه و ډوډۍ یاره جی ارس پکیو او کنه دا خو ما په پلان کې نه پخلی والا راوستو او ډېر خ پخلی مې وګټول ریاکاری ډولریا ولی جی ما په خو عمل دا نه جی ټول عمر مې د خلکو خوړل دي اوس به خلکو نه ورکو ادمړو خیرات هم زمون ټولم د غلا یلکه غریب دی یتیم دی مکه و یتیم دی لارې مړ دی ماشومان یتیمانان پاتې شو مکه و خیرات ټول یتیمانان دي یتیم مال خورل ډېر لوی جرم دی لا تاکلوا اموال الیتامى ظلما بالکل مخوره او الله فرمایي چې چام د یتیم مال او خوړه انما یاکلون فی بطونهم نارا وسيصلون سعیرا اور ظالم خېټه تاجه نجینا خامخابک ولی دا خلق بیا مونږ له قبر لا ناراضي رواج غلط شو جیده ټول عمر هم د خلقو د مړو خوړلې دي او زمونږ بلی او خلق به وي خلق بس وي نو دا خیرات دانا دا خیرات نه قبلېږي چې رسول الله مبارک فرمایي په یو کجوره تل ډکوم هغه پټه کجوره چې چاله ورکه خیرات پټ ورکه سوګیو غوګ او بل غوګ خبر نه کې هغه به تل درکې درته ان شاء الله العزیز او مدرسه کې ورکه او جمعات کې ورکه او په طالب مسکینو لګي فقیر او په مولاو لګي چې درسونه کوي علماء ولا ورکه دي درسونه کوي غریبانو 3000 سلور تنخواه د څه شي بدري سلور تنخواه کې دا څه کیږي خیر ستا په 50000 او 55000 کار نه کیږي داغه په 30000 تنخواه د میاشتې سکیږي مریض وته پیښ شو دی خوار بسکه دا غمړ کیږي چې د ما بچی خو خوراک وخوري او د ما بچی خو جامه واغوندي کنه نو دی باندې خرچیو کې یتیم نه دی اغیله ورکه یتیمانان ستا مال کې قسم نه دی یتیمانانو حق دی ستا رشتہ داران غریبانان قسم نه پکې حق دی کونډه د غریب یوازې پکور کې ناس تر وسو کې نشته نن سبا خو ځامن ظالمان دي مور او پلار دغه سپری دي او بوډا سړی د غریب د دارو درملو درکې نه لګي دیلا ورکا وړه والا ګوته والا دا وړه
مسکینان دی غیله فقیرانو له ورکنن سبا څومره ګراني ده زمارونو ګورئ څوک غږ نه کوي د شرم د لاسه 600 روپۍ دیاړې دی یو مزدور او ګلکار دی دغه زر 1200 روپۍ اخلي ته رښتیا ووایې په دې ستا ګزاره کېږي که دته مریض پرېوت دی به څه کوي د وړو ګوتې په سوره ټماټرو ته وګوره او د پیازو ته دې وګوره او د سبزۍ ته دې وګوره په خدای یقین وکړه زه کله حیران شم زه یم دا قصبګر غریبانان او دا مسکینان او دیاړي مار خدای روزي ورکوي بس په دې به خدای پېژنې الله روزي ورکوي ګنې که په عقل ورته ګورې نو په خدای یقین کوه که ستا نن په 50-50 زره کې د یو رکوټې کوره مو چلېږي د بجلی بل به څونه ورکې د ګیس بل به څونه ورکې ته خو ډېره ګراني ده مریض شورته ده اسپتال ته رسې هلته به څه کې او خو ظالمان ډاکټران هم بیا ظلم کوي د ایکسرې ده او د الټراساونډ دی او د 200 روپو دارو چې په 200 کېږي هغه ظالم دې ته نه ګوري چې ځان له دنیا جوړوي هغه د هغه 200 روپو دارو درته نه لیکي هغه د هغه بلې کمنۍ سره میلاو دی د 600 د 200 درته لیکي دې ته نه ګوري چې دې غریبې زنانه خو غوا خرڅه کړې ده راغلې ده دې ته نه ګوري چې دې غریب خو مزدوري کړې ده او راغلی دی دا خو دیاړي مار دی نو ظالمه ستا خو ګزاره کېږي تنخوا ملې او پیسه ملې ظالمه دا زیاتې ځان له بنګلې جوړې او غریب جیب لوټې ځان له غټې غټې بنګلې جوړې غټې غټې موټرې لیکنه په تنخوا او په پیس خو دې ګزاره کېږي دا د زیات دارو چې دا خرڅې د کمپنو سره میلاوي کمپنو سره نو بچوله او نوسوله بنګلې جوړې او غریب دې تباه او برباد کړه خدای نه یریږي دا ستا مسلمان رور نه دی دا ستا مسلمانه خور نه ده د دې غریب خو د ماښام ډوډۍ نشته دی دې غریب ته خو د سهار ډوډۍ نه میلاویږي او مریض یې دله راوړی دی زما دې په خدای قسم یې ما د ډاکټرانو نه اورېدلي دي چې په هسپتال کې داسې مریضان پراته چې موږ ورته دارو لیکو سهار ورشو دا دارو وی نه مې دی راوړی ولې په څه راوړم او په دې هسپتالونو کې داسې مریضان غریبانان مړه شي چې د دارو د روړو درک د غریبانانو نه لګي بچی ورته پروتي ډاکټر ورته دارو لیکي وای ښه چې سهار راشي دارو دې ورکړي دي نه ولې پیسې نشته په څه ولا راوړم تر خپل بچی شفا ته لېږي تر خپل بچی انګلینډ ته علاج ته بوځي تر خپل بچی آغا خان ته کراچۍ ته بوځي او خپل بچی د پلاورونو ګرځي او په غټو هسپتالونو کې د غریب بچی واه 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 ته به خدای رسه جواب ورکړي قیامت ورځ را روانه ده ستا دې مال کې د دې ټولو حق دی د مارونو ګورې مسلمان ته خپل ورور ووایه مسلمان خور ته خپله خور ووایه مسلمان دیاړي مار ته او د قصبګرو غریبانانو ته ټولو قصبګر څه به دي سره یو بټیارې دی دیګونه پخی څه څه وله ورکې څه ورکې اچھا تر اتوار پر اوس خیرات ته وادي باقي دغسې ګرځي او دې نور ته به د چا پلار ودرېږي یو لور دی غریب ټولو د اور په غاړه ناستي سټک ډبی اسان کار دی یو نی دی غریب ټولو ستا خطونه په لارو کوڅو کې ګرځئ او ستا خدمت کوي منټه خو وایه او 2 منډې اچھا وعدو شي نو بیا هغه ته هم سترګې پړسولې نه دونه واله او نه دا واله او نه دا واله او چې ته په 15-16 کاله کې در باندې واده را روان یو ترکان دی غریب یو مزدور کار دی زما رونو زما خو چې څوک بیان اورئ زما رونه یې زه به تاسو ته نصیحت کوم که نور څوک عمل نه کوي چې تاسو یې اورئ او څوک دا بیان په کیسټ هم اوري ټولو ته زما دا نصیحت دی چې د غریب مسکین کونډې رنډې مزدور کار دیاړي مار د دې پوره خیال په خپلو پیسو کې ساتئ او تاسو ګورئ چې خدای به د دې بدل درکوي او که به نه درکوي قیامت ورځ را روانه ده الله به درنه په دغه ورځ تپوس کوي نو صدقه ډیر بهتر پټه ورکوه اخلاص سره ورکوه هر چاته په خپل ګاونډ کې غریب معلوم دی چې دا غریب د صدقې قابل دی او که دا صدقې قابل دی مخ مروت پکې مه کوه مخ لحاظ پکې مه کوه پټه ورکوه رسول الله مبارک فرمایي چې داسې صدقه ورکړي چې په ښي لاس یې ورکړي حتی لا تعلم شماله ما تنفق یمینه چې ښی لاس ورکوي چې قسم ته خبر نه شي دا سړی به د قیامت پر ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي په دا سخت ترواس کې ما په دې خبرو خو پوهېږې که ان شاء الله نور څوک عمل کوي که نه کوي خو زما اورېدونکي چې څومره دي که مخامخ راته ناست او که بار زما کیسټ اوري ان شاء الله امید لرم چې تاسو به په عمل کوئ که خیر ان شاء الله په دې مسکینانو غریبانانو او مولیانو طالبانو علما ګورې درسونه کوي غریبانان په خولې غږ نه کوي محتاجه دي قرضداري دي پکې بعض او محتاجه دي غریبانان په خولې غږ نه کوي
دا غیب لکېږي چې خپلو بچو له څه فروټ راوړي که نه په څه راوړي فروټ دا غیب لکېږي چې خپلو بچو له یو پخه کوټه جوړه کړي که نه په څه جوړه کړي د دې غریب هم مړ کېږي که نه چې کور ته اډانه ورکړې ده د دې حق د ستاسو په مال کې ان فی المال لحقا سوى الزکات رسول الله مبارک فرمایي د ترمذی حدیث ته او د طبرانی چې ستا په مال کې د زکات نه علاوه نور حقونه نشته بهر کې زمارونو داود علیہ السلام ته الله سوي چې زه غواړم په یو کجور هم ډکولی شي او حدیث کې راځي چې یو کجوره به الله د احد د غر عمره غټه کړي نو په تله کې به دله واچوي د احد د غر عمره دونه به رب العالمین غټه جوړه کړي خو چې اخلاص پکې وي محبت پکې وي د الله رضا پکې وي دومره غټه تله ده نو په تلې به څوک وي جبریل علیه السلام به هغه ډنډه نیولي ډنډه او لسان المیزان ورته وي هغه شی چې داسې داسې کېږي هغې ته به نیغ نیغ ګوري او څوک به نگرانی الله رب العالمین واه واه رب العالمین او آدم علیہ السلام با ولالی یاد آدمو اللہ با تاوازو کہ اے آدم قم پاسا قم عند المیزان تیسرا ادرے گا جعلتک حکما بین ذریتک دخبلو بچو پا میانس کے میں تا انصاف دار مقرر کرے واہ شابہ ظلم کوم کے انصاف دا سی ربی کی با حضرت آدم علیہ السلام سب بچی جنت تروان دے سو دوزخ تروان دے او چې کم پیغمبر سره حساب کتاب کېږي دا هغه پیغمبر امت سره حساب کېږي هغه امت ته هغه پیغمبر ولاړ ملک الموت به م ولاړ کرام الکاتبین کومو فرشتو چې زموږ نیکۍ او بدۍ لیکلي دي هغه فرشتې به م ولاړ نو چې قاضي د الله شي او تله د انصاف شي او ګواه د فرشتې او اندامونه شي دروغ بم ډیر خلق وي دا گناہ میں نه کړی اللہ قرآن شریف کی فرمائی الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون فخلب مہر لگی اندامون بخبر شروع کی لاس بوئی پما دے کڑے سرگا بوئی پما دے کڑے پے بوئی پما گناہ لتلے منظر برا ترامخ کی نن سبا دا کیمرے نشی پٹی دیش جو میں کیمرے چے لگی دلی ٹولا فوٹو خی کہ نہ خی نو دا اللہ دا کیمرے نہ بسنگ پٹ شی ازیبا دا تا فوراً پیو ٹک با دا تراوالی ہاں داستا وجود او داستا گناہ انکار کولے شی بیا بسکے اللہ قاضی اندامنا او فرشتے گواہ او تل دا انصاف دا دنیا دا تل پشاننا نو سبکے او تیختم نشی کول سفارش هم نشته چې چاته سفارش وکړم چې منسټر صاحبانه سفارش وکړه منسټران به دې سرنګوني پیسې هم نشته رشوت چې پر رشوت بدن خلاص کم نه د سره پیسې شته او نه خدای ستاره رشوت ته محتاج دی مرګ هم نشته چې مړ بشم دا ختم به شي خبره مرګ هم نشته دی دوباره بیا پرچه هم نشته چې کدی پرچه کې پیل شوم بل پرچه به ورکم سپلیمنټری ضمنی به ورکم دا هم نشته دام نشتا کدے امتحان کے پیل شم دا دکان باکم امتحان کے پیل شم زمینداری باکم دیاری باکم اگر امتحان کے پیش بعد دوزخ دے دوزخ درونو دار وزر روانا دا پسا فذکر نصیحتو کدے خلقو تا وریاد کا وطدا شے دا قرآن وی پیغمبر وی ازانے زنویم درتا خوف ان الذکر تنفع المؤمنین چی مسلمان دے نصیحت بقبلی او چی مسلمان ندے منافق دے بوئی مڑا مولیان سو خبرے کئی دا مولیانا سے خلق کیا رہی مڑا اسم نشتا ہے بس کلمہ دے ہوئے خدای بادشاہ دے مڑا اللہ دیر لوے رحم دے مڑا اسم نشتا دا خدای رحم دا مور نام زیاد دے بے شک رحم خلق پاگا چاکی کی تمزان ورنزدے کے کر یزان سنا سور نزدیکی نو اللہ برحم کہے او چتا سرکشی کے او دغا امیدون ساتے چے اسم نشتا او خلقم برباد ہے خلقو تم میں مڑے اسم نشتا نو التا اللہ پیغمبر غاخونا مات شو دا پیغمبر مبارک غاخونا مات شو او اللہ پیغمبران دا لے گلو موجزے ورکلے او ہجرتونے اکلل او دا پیغمبر مشن عالمانو نیکانو پلاس کے غشترے ٹول پاو بولو کے
دروغ وې دروغ د قران میشن په بولو کې د پیغمبر د حدیثو میشن په بولو کې پیغمبر خو من ترک الصلاه متعمدا فقد كفر چا چې قصدن من پرې خو نو د کافرانو کار کوي نه شکر شو بلکې حدیث دا ما تعویل کو حدیث وی کافر شوی پیغمبر خو لا یزنی الزانی حين یزنی هو مؤمن چې کوم سړی زنا کوي مسلمان نه دی لا يسرق حين يسرق هو مؤمن غلاګری مسلمان نه دی ډاکو مسلمان نه دی بیا بس کې وسه خو موږ په حدیثو کې تعویل کو چې کامل مسلمان نه دی فلان 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 دا څه وړه خبره نه ده مړه چې صحیح ده خدای رحم زیات د بالکل زمانم کې د خدای د رحم د غضب نه بالکل زیات ته رحم بقي د مور نه رحم زیات چې مور په بچي سمره رحم دی او رحم خلق بچا کوي وایا کوي چې څوک سرخ کته کې وجاړي چې ما دې وسړي نیغ کیږي او موټي راته وای نو زوی مچ دا سر مې ولا مات کې د پاغه رحم نه کوم او چې دی والی می مودی مال راغی او ما ته وجړل او سر کته کړ بیا په رحم او چې ما ته کنزلم کړي او بیا مراته مټي ویو نیغ کیږي رښتیا وایا د په رحم نو کډیر رحم دل من انساني رحم په نه کوي ورو ویزو څنګه ما په مخ راغی او په ما بدمعشي کوي لکه جرګه خو را وسته خو بدمعشي را باندې وکړه جرګم کوي او بدمعشي کوي نه منم دا جرګه او چې आवाज مولا راشي او جاړي بس رحم راځي نو خدای ته وجاړي چې رحم در باندې وکړي خدای نه معافي وغواړي چې رب العالمین رحم در باندې وکړي الله تزاریو کې چې الله در باندې رحم وکړي مظلوم باندې ظلم مکوي نه کوي رحم په مظلوم رحم کوي بیا په ظالم نه کوي لور خور سره ظلم مکوي نن سبا ډېر خلک لور خور سره ظلم کوي نور کوي د لور خور حق بعض علاقو کې وی جرج وی رواج داسې دي ته رواج باندې که خدای او رسول باندې نور کوي لور خور له حق دی په خپل پټرکونو سامان کوړه وروړي لور غریب محتاج نه ستره خور محتاج نه ستره ورکه کنه جی رواج نه دي وای 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 رواج نه دي خذ سره خلک ډېر ظلم نه کوي ته د خدای نه یریږي ته مالداري موټر والے بدمعشي او که ظلم خدای بدنه د قیامت پر تپوس کوي زما د قسم په خدای وی رسول الله مبارک فرمایي هغه دو ساروي کې خکرو والا دا یو بخکرو والا دا د خکرور دا بخکرو وای په دنیا کې وی د دې بخکرو ساروي د پاره به مله د خکرور نه بدل ظلم کم نه پاتې کیږي من ظلمونه شروع کړی دي ډېر زنانه غریبانه د خاون لاس تناس دي او خاوندان ظلمونه ور سره کوي لار کرا نه پریدي ولی ظلم کې رور کرا نه پریدي ولی ظلم کې ستا په خپل لاس کې د چې ستا خور تا کر څوک نه را پریدي ستا لور تا کر څوک نه را پریدي ته په بدل خپکیږي کنه ولی ظلم کې او بعض سر خواخه په انګور باندې ریلوي ظلم کوي زوی ته وینه به پریدي ظالم ستا لور کدا سه څوک کی ته خپکیږي کنه نه خپکیږي څنګه دلا لدی د کانی دي زنانو سره ظلمونه مکوي زنانو باندې رحم وکي دې ته وګورئ چې زما لور او زما خور سره سوکې ته خپکیږي کنه نو په پردې ولې ټول ورځ په ظلمونه کوي او زیاتې په کوي او کنزل ورته کوي او مور او پلار ورته یادې زما دې په خدای قسم چې ظلم دې قسم مې راته وخورځي دا ظلم په دې ظالم خدای رحم نه کوي رو باندې نسی په دنیا کې بیا بسکه اخرت کې بدیرو نشي د قیامت په قبر عذاب کې بدیرو نشي بیا بسکه خو ما د تسوي فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين نصيحت مسلمان له فائدہ ور کوي او چې کم په خلی مسلمان دي او لکه منافق دي او څنګه دل دي هغه له فائدہ نه ور او وینه مړه مسلمان به خدای بخي خلق له عقیده خراب نه مړه د خدای رحم ډیر دی رحم لوی کور دی آها الله اکبر ګرانه خبره زمارو سخت چقلې مخ کې را روانې دي رحم به بالکل پروردگار کوي رحم خو چې چا کې رحم یې پاغه به کوي الرحماء الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم یا يرحمكم من في السماء بیا ودته مثال در کوم بالکل در کوم درتا یو زنانه پلار باندې روان اته رحم اندل در کوم پلار روانه وا او یو کویو او دا زنانه تګي وا چې ورله پکوي برقه نشتا او ډیره ګناګار خدای رسول الله مبارک فرمایي د بنی اسرائیل دا زری موضوع واستولو پټه پورې تړلو کوي ته ورخته او به پیرو وسته
ویس کلی تنده ختم شوا چه او قتل یو سپیده او دا تنده نه جب بار ریسته دا او بنشتا او دا خدوی وی چی سنگ ما تا تنده لگه دلی و دا سی دی سپیتم لگه دلی دا نظر واپس اغا موزا ورخکتا ککوی تا بیر وسته او سپی سیراب کو اللہ فرمائی چی دا گنانگار خز صرف او صرف پا دی سپی پا رحم یو که پا دی اللہ و بخلا دا بخاری حدیث سے حضور پاک ہوئی نو رحم راگے ہو پچار آگے جو لکی رحم پروت لکی رحم پروت تے نو رحم پر آگے او جو لکی رحم نشتے آگے مثالم وورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اللہ راتا دوزخ خو وی او خضا من پا دوزخ کی اولی دلا چی پیشو پی چکونا لگولا سودیدا پیشو پی چکونه لگولو صدیدا وی دا ولی واہ واہ وی پیشو یا تڑلی وا نی خوراک ورکو او نی پر خودل جزان سردان لخوراک پیدا کی اب پیشو دا لوگی نملشوا اللہ دوزخ تولے گا رحم نشتا پڑے گا رحم نشتا پا حیوان بام رحم کے رسول اللہ مبارک فرمائی چی علالے نو چاڑا خطی رکا او دا سارو محکم چاڑا متے روا او زر علال کا جزر دمشی او چی ترسو تی سانی او تی نو سرمن لبا گو تی نوڑے چی ساوزی بیاتی علی سرمنو باس او پا جمدونی با تی لم نپرے کے پا جمدونی با دا اوخ نقب نپرے کے چی مکمل لدن ساوخی جو دی مرشنو بیاتی پرے کوا او دا بچو پر روزو چی خکارم مکوا دا سمرخ بہترین آداب منتویلی نو چی چالا پزلک رحمی نو الراحمون یا حدیث مسلسل بالاولیت تے نو یرحمهم الرحمن ارحمو من فی الارض پا مسلمان دن چی سوک دے پزمکا کی پا دا رحم کوا تابانی با اللہ رحم کی بعد وقت یہ سڑی دی اگا با قتل کری با وجنے دا دے مثال بھی اب جدا دی دا مثال دا اگا کینسر دی جی پا گوتا کینسر لگی دی بیا با پریکے پا گوتا پا لاس کینسر اولی گے با پریکے ولی ٹک دا چھے پا اگے لاس خود رحمو نکا خو پا نور وجود دے رحمو کو کدا لاس پرے نکی نور وجود تبا کی گی اگا کینسر نور تخوری گی نو پریکے با نو چی کم مسلمان جرمو کی دا شریعت خلاف ورزی اوکلا اگلا بیا سزا ورکا پا اگا بیا رحم مکا ولی چی اگا شے نور امت تا سرایتو نکی نور مخلوق تبا و برباد نشے اگلا سزا ورکا چی نو یوری ریگی و نورو کی دا کینسر او دا وائرس تے نورو تخور نشے نو دا قیامت دا غروز دا رحم بکی پر رحم کون کو بکی او چه سنگ دل دے او ظالم دے پر رحم بپی نکے یو سری لخدای مال ورکو بل و توی شام مال براکو وجنم دے گورے کدی رانا دا خو سنگ دل تربور ور پسی را پاسی مال براکی شاباس ولی تا مال گٹلی دی او دا ما نشتا اس بے خامخا راکی ولی ظلم کے تاو گٹ دی بل ندے گٹلی نو پزور تے گوار دا ظلم دی ظلمون دی یو بل پٹینی ول یو بل پولی وحل یو بل نو بخورق او بغلا کول یو بل بسالی پٹول یو بل شوتل ریبل قسم پا خدای ظلم دے پا دی ظالم خدای رحم نکای دی یتیمانانو حق خلقو گیر کردی دے انہی ولے دے زمان پا خدای قسم دیر خلق راشی جاڑی مونگتا جاڑی ویسو کم پلان کی ظالم رانا حق نہیں ولے دے دیاڑی کو مزدوری کو ما او اغا مزے کے تا خیرت نمانی دا نصیحت ذکر در تکوما خو یار مادتا بیا ہوئے کہ ان الذکرہ تنفع المؤمنین کہ مسلمان دے با فیدہ اخلی او کہ منافق دے پا دے یو وقت بے اوری پا بلبتی ہوتی من مسلمانان یو انشاءاللہ العزیز پا مال دولت دونا اعتماد مکوا پا اغسیز اعتمادو کچھ اللہ سر دی او دا قیامت روز دان ترا مخی که دا قیامت پر روز دا مخامخ که گم او دیر بدا بی که دا پیغمبر مبارک حوض کفسر لروانی و فرشتی دی کلک اونیسی او دو زخت دی روان کی او یا رسول اللہ مبارک ہوئی چی مرا لے گا دامات زان با امت کے داخلے ادخلو فی السلم کافا دا سر نخپو پوری بزان پا اسلام کے داخلے دا بچے خلق خودین و اسلام پسی کنزل چه خلق خدای ده اسلام دشمنی چه خلق خدای مدرسه پسی دشمنی چه خلق خدای مولا پسی بد چه خلق خدای پٹکی پسی و گیری پسی بد ظالمت خور دین دشمنی زانتوائی مسلمان کر تصرف دخلی مسلمان دلنے دلہ مسلمان با دین سر نمی نکی اگا دین چی پیغمبر مبارک والا حجرتو نکڑی دی او وینی والا بیولی دی تا اگا دین بد باد ہے دا اگا دین بنیادو نلقے اکم دوری کے پا مولاو پا مدرسہ خلق بدگمانا کے دانتا سنگ مسلمان وے قیامت پر از بدا حضور پاک درستر کی سنگ لگے
دغه تله دا بخښ لګېدلې او دغه به نگرانانی او فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره لگا غنی نیکی وی اللہ بینی او من يعمل مثقال ذره شرا يره لگا گناہ بھی لیکن پر حمدلو با اللہ رحمم کئی توبگارو باندې با اللہ رحمم کئی اس تا رحم غویب یو سړی بھئی رسول اللہ مبارک فرمائی اللہ بیدان ترا نزدی کی او دا سے بیرا نزدی کی دا سے چے حدیث کے راضی اللہ با پیدا خپل اولی کی دا اللہ پاک زمان پشان اولی اولاسون نشتا فدی اس اللہ خبردار دے چرا دے سمت زانتا بیرا نزدی کی نو اللہ بہتا گناہو نرا یادی پلان کی گناہ دے کڑے و پا پلان کی روز یاد دے دا اتذکر زنب کذا و کذا فی یوم کذا و کذا دی بوئی او خدا واڑا بہتا اللہ یادی غٹ بنے یادی دا پلان کے گناہ دے کڑے وا پلان کے روز کڑے دی دا واڑا دی بوئی او ہوڑکی بوئی چی خدا یا غٹ را مخ کے نگے غٹ را مخ کے نگے یا خدا یا غٹ تیرا مخ کے گل ہو غر کے گما نو چی اللہ و تدا واڑا رایات کی منے او منم زما فرشتو کرام الکاتبین دا سر ظلم کڑے دی نا نہیں دی کڑی ٹکی لکلی دی دا دی کڑی دا گناہونا او کڑی میں دی بندہ دا ٹول گناہونا میں دل پنے کو باندے بدل کر اولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا دا چالا بدلائی دا اغا چالا چی دی اللہ تا وجاری اغا چالا بدلائی چلکے رحم راشی فزانم رحم راشی چی دما دا وجود دوزخ تلال نشی فا مخلوق خدام رحم راشی نو دیو وای چې او معاملہ خو بل شان وا واړه خو په نیکو بدل شنو دا غټ خو په غټو نیکو بدلېږي واړه په وړو نیکو نو غټ نو دیو یا الله دلته کې خو ګناهونه او غتاماتو نه خول هغه مونږ نه لیدل الله بوتا او فرمای امه دل د دینه مخ کې په نیکو بدل کړي درنه مې یاد چې ستاله کې غبرهټ پیدا نشي نو بهشکه خدای رحم والا ده یو سړی بل یو سړی بھئی اب سنگئی داغا بھئی یو کم سل گناہونا او یو دفتر دنے کو او دا گناہ یو کم سل بسونی اب دم رئی چکہ یو دفتر را خور کے دا زمکے اسمانونا و پیڑکی گی حدیث بتاقی وطا ہوئی مشہور حدیث دا رسول اللہ مبارک نو یو کم سل دفتر دا گناہ دی او یو سمرہ دی کرا خور چی زمک آسمانون ڈکے گی دا بولا پا یو چابڑی کے واچے او دا نیکو آگا بولا پا بل کے واچے نو گناہ در نشو نیکی کم شوا نو اعلان بکیو چی دوزخ تیروان کے دے براوان چی دوزخ نو رب العالمین با دا اللہ دا ارسن خبر دے خو اللہ دا یوشی قدر خائی دیکھیں حکمت نو اللہ با دی سڑی تا فرشتو تا ویراوید روے یہ وید رئی نو اللہ با ہوتا وہ یو کاغذ ورکی ہاں دا یو نیکستا پاتے وا دا یو سا کہ دا دل پنیکو کے واچی رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات اللہ دا پوٹے کاغذ سے شے دے زمان خو یو کم سل دفتری دا گناہ دی دا پوٹے کاغذ اس با بیارا باندے آواز کی گی چی فلان کی دا فلان کی زویر دوزخ تلال شی فلوی مخلوق کے اللہ بس ویلا ظلم اليوم نن دا ظلم رز نن ظلم نشتا نن فیصلہ اللہ کئی اللہ ظلم چا سر نکے لا یظلم مثقال ذرۃ دا یو معمولی ذرے برابر رب العالمین ظلم ہو جاتے نکے دے با واپس شی خود اڑکے با ہوئی چی دا پوٹے کاغذ سے شیر ہے چی دا نیکو کے واچو دا خود ما دا یو کم سلو دفتر و مقابلہ نشی کولے خود دا اللہ حکم دینا کاغذ براوالی دوبارہ با وزن شی اب والا اللہ پاغا نیکو کے واچے نیکے درنی شو گناہ سپکا شو وقتی اعلان شویو کہ دوزخ تیروان کے اس اعلانو شو چی جنت تیروان کے اوہو اللہ دا پوٹی کاغذ دا سو زخوی دا غم اخلاص کرما دمرا وزندار اللہ ویدہ زمان نم دے سچے دے لگا نم ولا ذکر اللہ اکبر زمان نم دا اللہ دا نم سر یو شے ہم پا مقابلہ کے درون والے نہ لے رہے اس بتوے چی دا اللہ نم خطو لے رہے چی دا کم بیلما ذری دے ہمیں دیکھے بعد خلق دا حدیث پا احادیث باندے نظر نہیں ندل دا پریوزی دا اللہ نم خوالا کا فاسق فاجر علی کنا قاتل و زناکار علی کنا اس بس سکے
اوس بس دا الله د نوم نه یوازې د الله نوم نه دی واورا وی کلمه شهادت د جنت کنجی دا څه شي دا جنت کنجی نو راوی د حدیث وی داسې کنجی به د چتلی دي چې هغې کې غاښونه ني چې کم کې کنجی کې غاښ ني په هغې جرنده کولاویږي ځکه نه یو سیخ راواله او په جرنده کې ومنډه چې دی کولو کې د هغې خپل غاښې وي بعضې ډک غاښې وي بعضې تش غاښې جرنده کولاویږي نو د الله نوم کلمې شهادت کنجي ده خو غاښې وله پکار دي نو دا مونځ او روجې او زکاتونه دی څه شی دی لکه نیک عمل دی هغه ډک غاښې دي او دا د ګناه نه ځان ساتل دی هغه تش غاښې دي نو جرنده پې کولاویږي د جنت او د ګناه ورسره بیا مقابله نشي کولی دا الله نوم دی خو دا الله نوم سره چې لاندې قصدیه به وي دا الله نوم چتری ده چتری دپاره هغه سیخونه پکار دي که نه دي پکار دا الله نوم چت دی چت له دیوالونه او ستنې پکار دي که نه جواب راله راکړي او که دیوالونه او ستنې ولني نو چت ودرېدی شي فایده درکوي که نه د الله نوم پرتوګ دی مثال دی یو مثال کمیس دی کمیس ته تڼۍ پکار دي که نه او که تڼۍ ولني وایه بیا خو به دې وجود ښکاري او یو بل مثال نظیر نه در کوم د الله د نوم ګورئ بیا به ګناهګار شمه که داسې پرتوګي چې پرتوغاښ پکې ني تا پټوي داسې لنګ چې غوټه والا ورنه کې تا پټوي نه دا خو د دنیا رواج دی دا خو مثال دی داسې دارو چې پرهیز ورسره نه فایده درکوي بالکل نه درکوي داسې چت چې دیوال او ستنې ولني هېڅ فایده نه ورکوي د الله نوم او کلمې شهادت هم دیوالونه پکار دي ستنې پکار دي شرطونه دي په احادیثو کې راغلي دي بعضو نه به ځان ساتي بعضې به کوي او بله لوی شی د الله نوم سره په مسلمان رحم وکړه دا الله نوم سره په ځان رحم وکړه د ګناه نه ځان بچ کا دا الله د نوم سره په دین رحم وکړه په هغه شریعت رحم وکړه چې پیغمبر وله وینې توی کړي په هغه شریعت رحم وکړه چې حضرت حمزه وله شهید شوی دی نو د الله د نوم سره رحم وکړه رحم په ځان د ټولو نه مخکې رحم وکړه چې ځان دوزخ ته ولې غورځوي په مسلمان په بېکسه مظلوم باندې رحم وکړه او په شریعت او په دین رحم وکړه کوم شریعت او دین چې الله او رسول راکړی دی او صحابه وله قربانۍ ورکړي ګنې د نیکۍ یو بل حدیث هم درته وایم د قیامت پر یو سړی وي او هغه له به نیکۍ ګناه وتللی شي یو نیکي به یې کمه شي چې نیکي کمه شي الله به حکم وکړي دوزخ ته یې روان کړي د دې یوې نیکۍ دا سزا ولا ورکوم بیا به جنت ته چې روانې کې رب العالمین به ورته فرمایي بنده یو مهلت درکم چا نه اخیستی شي دا نیکي الله که مهلت دې راکړه اوس یو نه چې دله په سلګونو راوړه دی به وایي چې دا خو اسانه خبره ده اوس به ښځې ته ووایم زوی ته ووایم پلار ته ووایم چې راکړه یو 50 نیکۍ نیکی خو ډېر آسان شی دی که نه دنیا کې چې وی الف زبر آ لس نیکۍ دنیا کې چې دی الحمدو څو شوی لکه 15 حرف دی یو په لس 50 نیکۍ چې بسم الله الرحمن الرحیم دی وی نور لس حرف دی لس کم 200 نیکۍ دته به معمولي ښکاري چې دا یو نیکي څه شی دی او الله مهلت راکړه چې دله اوس راوړم او دا ورشي نو دی به راشي په رشتهدارانو به ګرځي بچو له براشي بچې یو نیکي مې کمه ده له حساب کتابو چې یو کمه ده دا راکړه چې زما نیکۍ پوره شي بابا نیکي دا نه شم درکړی ای بچې دنیا کې خو ما اخر تاسو له خوار کړی حرام مې تاسو لګېښی دی ګناه خو مې تاسو له کړې ده یو نیکي نشي راکولی بابا دنیا سره تېره ده در باندې خفه یو او که تاله درکمه او زما مخامخ شم او زما کمه شي بیا بسي زما بسي بیا بسي کتاله درد او زه دوزخ ته خو غرغنډې دي اوهو پلار له بلار شي بابا یو نیکی راکا بچې د نیکو کار پکې نشته ای بابا تا ما سره څونه مینه وه بچې هغه اوس هم شته په دنیا کې تېره ده یو نیکي ولې که تاله درکم زما کمه شي بیا به څه کوم پرونو به وګرځئ ور به نه کي ښځې له بلاړ شي ور به نه کي په دوستانو به وګرځئ یو به م وله یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنیه دا داسې رول ده
خو د دنیا نه ده دنیا کې موږ د روړ د پاره خزه د پاره بچو د پاره سونه آخرت خراب کو زما د قسم په خودي کدا د سرندانې کانی خو پکار دی راځي او کدا بدانی پکار دی دا بچی دی نیک دی بالکل دی پکار راځي او که خراب دی او لو پر دی قسم په خدای کړي پکار راځي او موږ د لو فرانو بچو د پاره آخرت تباہ خراته پتر چې دا بچی لو پر دی بیل مازه دی خراته پتر چې دا ډاکو دی خراته پتر چې دا رشوت خور دی دوزخ دی دی خراته پتر کسترګې مې پټه شي دوام را پسې نه کوي بیا مولا آخرت خراب دا موږ قبقل یو کرو موږ لیونی یو کرو په بار ملکونو کې پراتري او سفرونه کوي او بچو له پیدا کوي او بچي بيدینه بيدینه ولې پیدا کوي دین بچو غم نه سره نشته پیسې ولا صرف ګټه د خدای بنده صرف پیسې ګټل دي بچو لا بچي په دین ور واچوا بچی باندې حفظ او علم پیو کا نو د بچو تربیت نه کیو پیسہ والا غټي په یورپ کې ګرځي او په بار ملکونو کې ګرځي بچو له پیسې پیدا کو او غم یې نشته بچی دلته لو پران قسم په خدای د کروڑونو روپو نه چې بچو له غټي دا غینه دا بهتره چې د بچی د اخلاق او تربیت وکړه تربیت نه کې د بچی هغه لو پر د تباہ برباد هغه نه را لګي بچی الوزي هاي هاي دای مسافر ته دما زړه ډیر زیات حیران شي غریبانان بے کسا د کور نه بار پراتري د پیسې د پاره او چې راځي دلته کې خزو بچي ورونه الوزي او بعضی ګوره داسې مسافر مشتا چې غوی دلته راځي رونه الوزي او پلاري الوزي او چې سبا راشي د ما پیسې څه شوي دا خو شریکه و الکه څنګه شریکه و ته دلته ناس وې تا مزه کولې او ما بار د خزینه او د بچونه وخت تیر کړی دی او ما ګټلې ده او ټول دیوالو دلو شریکه ده ډیر مسافر پدې کې غر کو تبادی دلته پیرونه مزه کوي او موټرو کې ګرځي او چې سبا حساب کتاب کوي نه شریکه وا تا تبم ګټلې په شریکه کې ما دا لغب خادي کو نه بدی کوله ما لدی کوله غم خادي خو ځان نه کوله پلان لدی کوله دا ډیر خلق پدې مسافر ډیر ظلمونه کوي ډیر خلق پاغه بچو پلار ظلم کوي هغه غټي او په نور ورونه خوري د نور ته موای چې به خوند تاسو نه کیشه تکړه شو غټه کوي هغه غټي تمو غټه کوي دا چې هغه غټلا نو ته ډیره کا بیا دلته په تجارت او مزدوري کا ډیره کا نو ټیک د بیا پاکستاني شو او بازي ګوردا سه مسافر انتخاب کېږي ما چې هغه بار دی او دلته د خځې سلام ظلم کوي د بچو سره ظلم کوي دا مکوي د مارونو د قیامت ورځ را روانه خدای ته وګوره الله د پاره نیک اعمالو کې د قیامت رو بیا بس کوي نو ایسوک به پکار نشي نو مټ سټ پر روان شي نو یو سړی به ولاړی نه به توي الکه څه چل دی ولې خپه زمړه ما سوچېلې بس پرې دا وچړې نه ما ته وایا کنه زبر پکار شمه بلار پکار نشو رور تر برزوي خزا تبه مې سب پکار شي تما پیجنې نه وایا سوک بدینی پکار زبر پکار شموایا وی یو نیکی میں کم او الله مهلت را کا خو چامرانه وی وی دا ما درکړه ته سوکې ما پیجنې نه دنیا کې چې دلی دیوم نه اورېدلې دیو زمان نه نو ولې راکې مړه مې باندې خپشو مسلمان نو چې نور چارا نکلتی سنگ راکې وې زما د ایمان نه پس صرف یو نیکی دا څه یو نو ټول ګناه نو زما خو پیسې کار نه کیږي نو زستا خو په کارو شي کې زما خاصم کار نه کیږي یو نیکی د په دوزخ نه بچ کېږم نو یو عرب کاله په دوزخ کې یا یو منډه پاسه نو ما کار نه کیږي نه کیږي ته خو په بچ شي کنه زدا مې نوم دی الله ته وای الله نه ګوري سپټ نه دی خدای نه کې قدر کوي الله ته چې مخامخ شو څه دی وکړل یو پیدا مې کړل الله چا درکړل فلان کی الله نه ګور بیا ته پټ نه دی راخ کرا والا چې فرشتو ته وی حاضر کې تا دل نیکی ورکړه اوله الله د ما سردق یو نیکی د ایمان نه پس نو ټول ګناه دا مسلمان رور مې دی رحم مې پراغه رحم دل مې ورکړه ما پیسې کار نه کیږي هغه ته وی زستا خو نیکی کوم او پورا شو د جنت او دی بل تسوي وی تا په رحم وی او رحم مې وکړه نو استانه زیات رحم کوون کې خزیمه زه نه پنهغه جنت د اخرت دار عمل ګورې نه دار التکلیف دنیا کې رحم پکاريږي التنا لیکن الزم الله پر رحم کوي نو چې دنیا کې رحم کوي نو الله پر رحم ولې نه کوي نو د رحم معاملہ الله کوي بالکل کوي بالکل خدا رحم یو قانون دی یو رحم دی نو قانون جدا شه دی رحم جدا شه دی نو د رحم معاملہ الله کوي خو ارچا سره نه ګوري ښا او څه پته لګي چې په موږ به وکړي که به ونه کړي امید لرو چې یا الله ته په موږ رحم وکړي
دا امید به د الله نه ساتو نو لویه ورځ د قیامت زمانونو زمونږ په سفر دی او دې ته به جمع کېږو او زمونږ په ایمان دی او د دنیا د دې ټولو اعمالو حساب کتاب به را سره خدای پاک کوي او بیا یا دوزخ یا جنت دعا وکړې څه خبرې پاتې شوې آینده جمعه کې به درته وویم یا الله ته به مو رحم وکړي یا الله مونږ خو هغه څه نه دي کړي چې ته به مو رحم وکړې مونږ خو هر وخت کې خدای ځان سره زیاتې کړي ظلم هم ځان سره کړی دی او زیاتې مو کړې ستا احکامونه مو روګرداني کړې ده او پروردګاره ته ډېر رحم کوونکې په مونږ د رحم معامله وکړې خدای او زموږ پړونو کې هم رحم واچې خدای تم د بے رحمۍ نه وساتې تم د ظلمونو نه وساتې تم د فتوا فتونو نه وساتې تم د دنیا او د آخرت د قهر او غضب نه حفظ و امان کې وساتې پروردګاره یا الله ته زمونږ نه راضي شې یا الله ته زمونږ نه راضي شې او یا الله د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي او الله بچیم صالحان او دینداره کې پروردګاره خدای د بچو د غمونو او ټینشنونو نه مونږ په امن کې وساتې دعا وکړې د بعضې دوستانو اولاد نشته چې الله نارینه اولاد والا ورکړي د چا شته خو جینکې دي الله نارینه اولاد والا ورکړي خدای نارینه اولاد نصیب کې الله نارینه اولاد زمونږ نصیب کې د بچو او خدای ته زمونږ نه راضي شي بعضې بیماران دي زمونږ د جمع یو ملګری دی نجیب الله خان دلته زمونږ هر جمعې مانځله راځي هغه بیمار دی دعا ورته وکړئ چې الله وله شفا ورکړي الله وله روغ صحت ورکړي او هر جمعه مونږ له راځي الله دې روغ صحت ورکړي نور بیماران دي زمونږ د جمع بعضې ملګري د هغې کورونو کې بیماران دي دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي الله وله شفا ورکړي ډېر دوستان دي قرضداري دي مکرم لالا چې دی هغه ناجوړه دی ظفر لالا رور دی زمونږ د جمعې خاص ملګری دی هره جمعه راځي دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي او الله شفا ورکړي الله دې جوړ کړي څومره بیماران دي الله ټول له شفا ورکړي خدای چې چاته څه تکلیف دی ټینشن پریشانی د په خوشحالو باندې ورته بدله کړي او بعضې یو زنانه د ماته وختي ټلیفون کړی غریبه ډېره زیاته فریاد کېده ډېر فریاد یې ماته وکړو او د جمعې دعا راته وکړې دعا ورته وکړې چې د هغې هغه ټینشن او فریاد خدای په خوشحالو باندې بدل کړي او الله د غمونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي او بعضې دوستان د بار ملکونو نه رابطې کوي څوک دلته کوي دعا وکړئ چې خدای ټول څوک چې دعاګانې چا غوښتې دي الله ته یې وله قبوله کړي خدای د چا بعضې دوستانو په کورونو کې او په رشتو کې یو بل سره اختلافات دي دعا وکړئ چې خدای پاک یې په روغ وبدل کړي خدای مونږ د هر قسمه غمونو د فتنو نه په امن او امان کې وساتي د دواړو جهانو خیر هم نصیب کړي د دواړو جهانو خوشحالۍ هم نصیب کړي او د دواړو جهانو د غمونو د فتنو آفاتو نه پروردګاره په امن او امان کې وساتي او خدای ته زمونږ نه راضي شي الله ته زمونږ نه راضي شي زمونږ ګناهونه الله په نیکو باندې بدل کړي مردگانو ته دعا وکړئ چې څومره وفات شوي دی الله یې د ټولو مغفرت نصیب کړي او خدای پاک زمونږ د دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ نصیب کړي کم دوستان چې د لرې لرې ځای نه دلته مانځله راځي الله په یو یو قدم ولا اجرونه ورکړي او برکتونه ولا ورکړي وصلی الله تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین